بسم الله الرحمن الرحیم. الحکمت تزید الشریف شرفا. الحکمت حکمت تزید الشریف دا شریف انسان لرزیاتی شرفا شرافت. دلته کې په دې متن کې خودی لیکلي دي شرفا، خدا په اصل کې شرفن دی او دا د کروما یکرمو باب نه مصدر دی. شرفا یشرفو، شرفن او شرافتن دا دوانه مصادر دي، نو دا ټیکو شرفن دی. په دې ضرب المثل کې د حکمت او هوښیارتیا کمال ذکر کړی دی چې عقلمندی د شریف انسان په شرافت کې زیادت راولي. وجه دا ده چې شریف انسان کله یو خبره کوي نو هغه سوچ او فکر سره کوي، هغه په زول خبرې نه کوي او د هغه هر یوه خبره په حکمت او نصیحت او حقیقت باندې مبني وي. نو چې کله خلکو ته پته ولګي چې د دې انسان هر یوه خبره دا په حکمت نصیحت او حقیقت باندې مبني ده، نو خلکه د هغه نور عزت او احترام کوي او د هغه قدر کوي. الحکمت تزید الشریف شرفا. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الحکمت دا واحد دی، د دې جمع راځي حکم، معنی ده د حکمت خبري. تزید دا د فعل مضارع واحد مؤنث عیب صیغه ده او دا راځي د ضربه یضربو باب نه زاده یزیدو، زیادتن مصدر راځي، معنی ده زیاتېدل. الشریفه دا صیغه د صفت مشبہ ده. صیغه د صفت مشبہ مونږ مخکې ویلو چې دا اسم مشتق دی چې دا په یو داسې ذات دلالت کوي چې په دغه ذات کې یو صفتی. شرفن دا مصدر دی د کرمه یکرمو باب نه. شرفا یشرفو، شرفن او شرافتن دا دوانه مصادر راځي د کرمه یکرمو باب نه، معنی ده شریف کېدل. الحکمت تزید الشریف شرفا. د دې ترکیب داسې دی چې الحکمت مبتدا، تزید فعل، پدې کې هي ضمیر عددی فاعل، الشریفه ممیز، شرفن تمیز، ممیز سره د تمیز نه دا مفعول به، فعل سره د خپل فاعل مفعول به نه دا جمله فعلیه خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. الدنیا دنیا بالوسائل حاصلیږي په وسایلو باندې، لا بالفضائل نه په فضایلو سره. په دې ضرب المثل کې دا خبره بیان کړې ده چې دنیا په وسایلو او ذریعو سره حاصلیږي، دا په فضایلو او اوچتو مرتبو سره نه حاصلیږي. کو څوک مال او دولت حاصلول غواړي نو اب ضرور د دې لپاره محنت او مشقت کوي، وسایل به اختیاري، صرف په اوچته مرتبه باندې به اکتفا نه کوي، ځکه چې الله پاک هر یو زیروح لکم رزق لیکلی دی او مقرر کړی دی، نو هغه ورته بغیر د مشقت او محنت نه حاصلیږي. کو یو باچا کینی او وای چې زما هو ډېره اوچته مرتبه ده او زه خو د دې ټولو خلکو نه اوچت یم، نو یو نوړی به په خپله د هغه خولې ته لاړه نه شي، بلکې د خپلو ضرورتو پوره کولو دپاره به هغه خپل لاس او خپې خوځوي. الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الدنیا دا دنیا په اصل کې و دنوا په وزن د فعلا، او د دې په باره کې په علم السیاق کې قاعده ده چې اذا كانت الواو فی لام فعلا اسما جامدا تقلب یاء. چې کله یو اسم جامد راغلی د فعلا په وزن باندې او د دې د لام کلمې په ځای و راغلی نو دا په یا باندې بدلیږي. و اسم التبذیل فی حکم الاسماء الجامدتی. او اسم تبذیل په حکم د اسماء جامدو کې دی. مثل دنیا و غلیا، لکه دنیا او غلیا اصلهما دنوا و غلوا چې د دې اصل دنوا او غلوا وو، نو دا دنوا دا اسم تبذیل دی او په وزن د فعلا راغلی دی او په لام کلمه باندې و دی، نو دا په یا بدل شو دنیا شو. بالوسائل دا وسائل چې دا جمع ده او د دې واحد راځي وسیلتون، معنی د ذریعہ. فضائل دا جمع ده او د دې واحد راځي فضیلتون.
معنی دا اوچت مرتبه فضیلت. الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، د دې ترکیب داسې دی چې الدنیا مبتدا، بالوسائل کی با حرف جار، الوسائل مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو توجدو فعل پوری. دا توجدو د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه ده او د مجهول صيغه ده. دا مونږ ذکر وستو چې دا بالوسائل دا جار مجرور دی او هر یو جار مجرور چې دا متعلق هر یو متعلق والی نو دا متا توجدو فعل وستو. توجدو فعل پدې کې هي ضمیر هغه د دې نائب فاعل او دا بالوسائل د متعلق شو. فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه. لا دا حرف عطف، با حرف جار، الفضائل مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو توجدو فعل پوری. توجدو فعل پدې کې هي ضمیر هغه د دې نائب فاعل او بالفضائل د متعلق. نو فعل سره د خپل نائب فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه سره د معطوف نه دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الدنیا مزرعة الاخرة، الدنیا دنیا، مزرعة الاخرة دا د اخرت پټې دي. پدې ضرب المثل کې د دنیا حیثیت بیان کړی دی چې د دې دنیا مثال د یو پټی دی. څنګه چې انسان په پټی کې فصل کړي تخم پکې کړي او دا غینه بیا فصل راټو کیږي او چې کم تخم کړلی او مقه سي فصل کوي. دقه سي دا دنیا دا په دې دنیا کې چې چا کم قسم اعمال کړي په آخرت کې به وته هغه سي بدله ملاويږي. کو چا نیک عملونه کړي هغه ته ثواب ملاويږي، جنت په وته ملاويږي. کو بد اعمال چا کړي نو اب جهنم ته زی سزا به وته ملاويږي. الدنیا مزرعة الاخرة، د دې لغوي تحقیق داسې دي چې الدنیا د دې لغوي تحقیق هتیر شو. مزرعة دا د اسم ضرب صيغه ده، د فتحه یفتحو باب ناراضی، زرعا یزرعو او د دې جمع راضی مزارع او معنی ده د فصل کرلو ځای پټي. الاخرتی د دې معنی ده اخرت. الدنیا مزرعة الاخرة د دې ترکیب داسې دي چې الدنیا مبتدا، مزرعة مضاف، الاخرة مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.